چې چمیال لاس او مال سپلای جوړی او هغه در سره قیمت وکي او تو سره په قیمت رضا شي نو ستا سره هم که سمن فلحال شته او که نشته ستا بیع کېږي خو په دغه وخت کې چې دا متبایعان لګیا دي او دا بیع کوي دا سپلای موجودی دي نه دي موجودي دله خو به ټایم ورکړي چې په دونه وخت کې به یې جوړوم که نه پوه شوې دا بیع د معدوم شو که نه شوه بیع خو د دې بایم ضرورت دی او د دې مشتری هم اوس خو جدا خبرې دي فی زمانه خو ریډیمیډ هر څه ملاویږي او په کومه زمانه کې چې به دا استثناء کېده او خلقو به پیزارونه په هغه چمیار باندې جوړول نو د هغې به هم دغه طریقه وه چې مبیع به موجود نه و نو بیع د معدوم دا د ضرورت او د حاجتمندۍ په بنیاد باندې فقهاو جایز کړی ده او دلته د حاجت قائم په مقام د څه کړی دی د ضرورت کړی دی استعمال الحمام بسبب جهالت المکس والماء دا حمامونه یې که نه دیتا غسل کوونکي ځي او غسل کوي هغه پې څه خرڅوي هغه ګرمې اوبه پې خرڅوي که نه خپل انتظامات چې ورکړي د هغې پیسې تېري که نه نو د ده سره یې دا کړي دي چې په دې حمام کې به 15 منټه اخلي د ده سره یې دا کړي دي چې ته به یو ټیم اوبه استعمالي کړي دي اوس نه دي کړي نو پخواني حمامونه خو چې وو نو هغه خو به دننه یو بالټې پروت و داسې اوچته او چې اوبه به ختمې شوې نور اوبه راواچوم په دیوال به ورته نور اوبه ورواچوم یا به ورته هغه پایپ لګېدلی اوس پته نه لګي چې څنګه به یې شاورې ماورې به یې که نه به یې خو که دې لا په شاور باندې اوبه استعمالي د حمام نو پته یې لګي چې څونه سوا استعمال کړه څونه مده استعمال کړو په وزن یې څو سیره او څو منه اوبه استعمال کړې پته یې لګي نه لګي او ټایم یې ډېر واغستو که کم یې واغستو پته یې لګي دا دی چې څومره کار کوي دا مختصل په دې غسل خانه کې غسل کوي او په دې کې اشیا استعمالي صابون به څونه استعمالي سرب به څونه شیمپو ده که څه شی دی هغه به څونه استعمالي د دې حمام والا او د دې غسل کوونکي په منځ کې دا معاهدت وي نو دا مفضي للمنازعه ده که نه ده تا وخت ډېر تېر کړو دونه به راکړي تا وخت تا اوبه ډېر استعمال کړي تا صابون او شیمپو ډېر استعمال کړو دا ده که نو چې مفضي للمنازعه شي نو هغه خو بیا ممنوع ګرځي خو دا دلته اوس د چا ضرورت دی حاجت دی حاجت د دې غسل کوونکي هم دی او حاجت د صاحب الحمام هم دی دلته دا حاجت قائم په مقام د سره د ضرورت باندې دی او الضرورت تبیح المحظورات لہذا یو مثال حاجت قائم په مقام د ضرورت باندې دام جوړې دي شي مفتی کورس د هر زیارت په ورځ د 8 بجو نه تر 11 بجو پورې د شیخ القرآن والحدیث مفکر اسلام عالمی مبلغ اسلام عظیم دین اسکالر حضرت علامہ مفتی فضل جمیل رضوی ممبر مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان و محتمم جامعہ سبحانیہ رضویہ درگاہ ملاکنڈ پا منفرد او دلنشین انداز کی زمون پا فیس بک پانا دارالعلوم جامعہ سبحانیہ رضویہ درگاہ ملاکنڈ باندی لایو قتل شئی دا مزید تفصیلات دا پارا دا رابطے نمبر یاد ساتئی 0345 5187 218